عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه الله دې ترضا شي یو اثر تیرا نقل لی او د دې اثر معنا په حدیث د بخاری مسلم او ترمذی کې راغلی ده. هغه اثر دا دی: تعلموا العلم قبل ذهابه. تاسو د قرآن او سنت علم حاصل کئ مخکې د دې نه چې د علم به الله ختموي. قبل ان يقبض، مخکې د دې نه چې الله د علم والی د دنیا نه اوچت کړي، نو د دې اوچتولو نه مخکې تاسو د علم حاصل کئ. وقبضه ذهاب اهله، او د دې علم دا قبضه کول چې دي نو د دې اهل به الله والی دا به د دنیا نه لاړ شي. حدیث د بخاری کې معنی داسې راغلی ده د دې اثر په دې معنی باندې حدیث موجود دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم وی: ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد. د الله قانون او طریقه دا نه ده چې د خلکو د سینو نه د علم راوباسي. حال دا د قیامت د علامو نه دا ده چې یو عالم به د شپې به وده شي چې سحر راپاسي د ده دا سینه به الله د علم نه ختمه کړي. خو عام قانون او قاعده د الله دا ده چې داسې علم نالي چې د خلکو د سینو نه راوباسي. ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. الله به د علم په دې طریقې باندې قبض کړي او د دنیا والا نه به یې والي چې د دې هغه کم اهل دي هغه به الله وقت په وقت د دنیا نه رخصت کړي، تر دې چې په مخ د ځمکه باندې حتی رؤوسا جهالا، په مخ د ځمکه باندې به د الله د دین نشر و اشاعت والا هغه خلک وي چې هغه به جهالي، ناپوهه وي، کمقله وي، علم به ورسره نه. فسألوا، نو خلکو ته به د دین د پوهې حاجت راځي، دوی وزي د دې علماو نه به تپوس کوي. فضلوا واضلوا، دا خلک به هم ګمراه کوي، ځان به هم ګمراه کوي. او د الله نبی وایي دا به داسې زمانه چې حتی لا یبقي عالما، په مخ د ځمکه به یو عالم رباني الله والا عالم دا به په مخ د ځمکه الله نه پرېږدي. تر دې پورې د قیامت د علامو نه داسې علامه راغلي وایي دا خلک به داسې تنګ شي چې دې قبرونو ته به لاړ شي، په دې مقبرو کې به په دې قبرونو باندې سرونه کېږدي، وایي به چرمان د دې قبرونو کې مونږ پراته وي. داسې زمانې ته پاتې شوي وو، داسې خلکو ته پاتې شوي وو. دا را باندې کم وخت راغلی دی. او د الله نبی وایي دا به هغه زمانه چې د خلکو د سینو نه او د خلکو د کورونو نه د علمونه به الله ایسته اخیستي. د جهالت تیارې به د قرآن او سنت جاهلتوب به د هغه نه به خلک ناخبره، او که موت ته د نن سبا زمانه کې سوچ وکړو نو خبره بیخي هغې ته روانه ده. بس خبره هو هوا ته پاتې ده، پلانکې زنده‌باد او پلانکې مرده‌باد، او نه د چا سره علم شته او نه په علم پوهېږي، نه څوک علم ولدي او نه د علم په دروازو ورغلي دي. خو بس که یو دوه ټکي مې زده کړی د هغه هم خطا رسا خطا ډېره ناپوهي لږه لږه پویه، او په هغې باندې دومره غاوره دی چې په خلک به ځان ناپسې کړي او پلانکي ځای کې دومره جلسه وشوه او مرده‌باد زنده‌باد پکې وشو، علم نشته. د دې وجې نه عبدالله ابن مسعود وایي داسې زمانه په خلکو را روانه ده، نو غنیمت والا خلک هغه دي چې صحیح غنیمتونه به والي، چې هغه به د علم قبض کړي، حاصل به یې کړي، مخکې د دې نه چې د علم به الله د دوی نه والي.
او به ویلې الا و ایاکم خبر شي تاسو ته خبرداري درکوم ایاکم والتنطع والتعمق والبدع في الدين ځان وساتئ د تنطع فی الدین چې په دین کې د ځان نه بې ځایه خبرې ورننه باسي تعمق فی الدین کې بدعات راوباسي د ځان نه د شپې کتاب ته کوینې او سحر ته یو څو بدعات راولي او په خلکو کې رایج کړي قرآن او سنت خبره نه عبدالله ابن مسعود وی خبردار شي د دینه چې تاسو په دې خبرو کې ورننوځئ او یو بل ځای کې عالم وی ډیره ښایسته خبره یې کړې ده اصل الاصول من اهل السنه په داسې وخت کې چې دا دین به په خلکو باندې ګډوډ شي تیارې به عامې شي د قرآن او سنت علم به ختم شي نو د اهل سنت د اصولنا یو اصل واوري هغه داري الاتباع الحق حيث وجدها دا به ګوري دا حق ګرځي به په دې حق پسې او کم ځای کې چې دا حق وموندلو بس دا به هغه ځای کې تابعداري کوي دې ته به نه ګوري چې دا حق په کومه ډله کې دی په کومه پارټۍ کې دی په کم تنظیم کې دی د کم کس سره دی بس دا به ګرځي او دا حق به ګوري او د هغې به اتباع کوي الله دې موږ دغه خلکو نه وګرځي او بیا وی دا خبره به تاسو اورېدلې چې وکلمة الحکمة الضالة الحکیم د حکیم سړی تاسو پیژنئ د حکیم ته حکیم ولې وی دا د هیچا خبره نه رد کوي دا د چا په خبره باندې بې ځایه تنقید هم نه کوي د حکیم سړی ګوري که یو بېوقوفه سړی هم خبره وکړي نو دا پکې ګوري خپل حکمت لکه لقمان حکیم نه وایي چا تپوس وکړو وایي تا د حکمت دې ډېر د چا نه زده کړی وایي ما د قمقلو نه زده کړی وایي څنګه وایي چې کله یو قمقل سړی په مجلس کې خبره وکړي او خلک پسې وخاندي نو ما ته پته ولګي چې دا سړی ډېرې خبرې کوي الله وشرموه نو زه خاموشه ودرېږم زه په هغه مجلس کې به خبره نه کوم چې هغه مجلس د ټوکو مجلس وګرځي او دا د حکیم ورکه شوې نسخه ده چې کوم ځای حکیم بموني دغه نسخه د ځان سره استعمالوي الله د لقمان حکیم په باب کې پوره صورت راولېږو وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ داغه حکیم انسانو دا نبی نه دی دا پیغمبر نه دی دا یو نیک عمل صالح انسانو او هغه حکیمو چې کوم ځای کې به د حکمت خبره به موندله په هغې به عمل کولو صرف نقل یې نه دی کړی په خپل ډېره پاکیزه زندګي تېره کړې د خپلو بچو یې په دې حکمت خبرو باندې تربیه کړې او د اصول سنت نه ده د سنت والا او د اهل سنه والقرآن والا دا نظریه او سوچ دی دا عقیده ده دا فکر دی دا عمل دی چې هره خبره د ده نه ورکه شوي او دی را بېموني دا به پې عمل کوي او وایي چې چا دا خبره وموندله لکه د حکیم نه چې یوه خبره بېمونشلې ورکه شي او دی بېموني نو د حکیم پې زر عمل کوي فهو احق بها وهذا هو العلم الحقيقي او دا علم حقیقي دی چې د ده نه یو خبره ورکه شوي او دا د خبره راوالي او دا په دې باندې عمل وکړي کوم شی د سړي نه ورکېږي چې مخکې ورسره وي که مونږ او تاسو وګورو قرآن او سنت په نن سبا زمانه کې ورک دی که نه دی نن سبا زمانه کې د قرآن او سنت دا دومره ناشنا شوې ده چې دا خبره هم ته چاته کې نو په غوږونې اوله کرت ورشي نو وایي دا خو ما مخکې نه راورېدلې دا خو زما د پلار او نیکه خبره نه ده اصل کې زمونږ او د پلار او د نیکه خبرې زمونږ نه ورکې شوي دي که نه زمونږ چې حقیقي پلار او نیکونه تیر شوي دي زمونږ یو نیکه چې دی آدم علیه السلام
زمونږ بل نیکه چې دی ابراهیم علیه السلام، زمونږ بل پلار او نیکه چې دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. د دې وجه نه عبدالله ابن مسعود د خپل اثر اخیره کې وایي علیکم بالعتیق، چې داسې وخت راشي چې خلک په ګمراهو کې ورننوتې دی، اصل دین ورک شوی دی، نو تاسو به خپل زوړ دین ته لاړ شئ. زمونږ زوړ کوم دین دی؟ 1400 کاله مخکې دا زمونږ د پلار نیکه دین دی. زمونږ پلار او نیکه څوک؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. جهالت ولا زمونږ پلاران او نیکونه نه دي. ابراهیم علیه السلام د خپل پلار نه پیدا دی، خو پلار ته وایي ته جاهل یې، ته ناپوه یې، ته کمعقل یې، ته په څه نه پوهېږې. ابراهیم علیه السلام ورته خبرې ولې کوي؟ ځکه پلار یې په غلطه لار روان. زمونږ او ستاسو لپاره ماډل زما او پلار نیکه نه دي چې په نسب کې تللی دي. کیدای شي زما او ستا پلار نیکه په نسب کې الله دې ورته عفو او معافي وکړي، داسې کارونه به یې کړي چې د الله د دین مجرم به ګرځېدلی، د الله مجرم به ګرځېدلی، ته به د هغې په لاره ځې نو ځان هم هلاکت ته غورځې. بلکې عبدالله ابن مسعود وایي زمونږ دپاره زړه لار کومه ده؟ لار د صحابه کرامو او لار د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. او دا د دې کلمې د دویمې معنی جز معنم ده لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم.